أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك در رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن شکلاوي شروع وي نو قد اونه مبارک مې وویل بیا مو سر مبارک وایي اوس د سر ویښتان مبارکان وایو د مبارک علیه الصلوة والسلام مبارک د سر ویښتان ډېر ښایسته او پیچلي او اوږده تک تور لکه قدرتي ژمنڅوي داسې وه غټې ښایستې تکې تورې د غوږو تر مابینه یا د غوږو تر نرمیو یا د غاړې تر مابینه یا تر اوږو پورې څڼې وې هغه دا رقم وي چې د سر ویښتان یې تر نبوت در مخه دغسې پرېښول او کوڅۍ کول یې هم خو د نبوت او وحي څخه وروسته یې نه کوڅۍ کول خو د سترګو او تندي د مابین پر برابر یې لار پکښې ایستله د نبوت در مخه یې چې به یې سر ویښتان ژمونځ کړل تر اوږو پورې به یې ویښتان را رسېدل او چې نه به یې کړل ژمونځ تر اوږو یا غوږو تر مابینه به پورې به وه تر نبوت وروسته چې به یې د سر ویښتان ژمونځ کړل د غوږو تر نرمیو پورې به یې ویښتان را رسېدل او چې نه به یې کړل ژمونځ د غوږو تر سرو پورې به را رسېدل خو بیا به هم داسې ښایسته ځلېدل ښکارېدل لکه ملغلرې د سر په لار کې یې د مخ و طرف ته لږ سپین ویښتان ول چې ویښتان به یې غوړ کړل هغه سپین ویښتان نه پکښې معلومېدل چې ویښتان به یې غوړ نه کړل بیا به هغه سپین ویښتان معلومېدل خو بیا به هم هغه سپین ویښتان داسې ښایسته وه لکه صفا ځلېدونکي زر په سر او ږیره مبارکه کې سپین ویښتان ډېر لږ 11 یا 18 یا 20 وه که د ږیرې د بزګر ویښتان ورسره حساب کې نو 40 ته رسېدل او د مبارک علیه الصلوة والسلام مبارک داسې سپېڅلي او مبارک ویښتان چې هر چا به د ځانه سره ګرځول او ساتل به یې هغه ته به له هر کم مشکلاتو او ستونزو او ستونزمن ځایو څخه نجات او خلاصون ور په برخه وو او ډیرو صحابه کرامو رضی الله تعالی علیهم اجمعین به د مبارک د سپېڅلي ویښتان مبارکان د خوردې د پاره د ځان سره ساتل د سر ویښتان مبارکانو شمیر یې د نبیانو او رسولانو مبارکانو په شمیر وو سره برابر وو امام سیوطي رحمت الله علیه مبارک او علامه یوسف نبهانی رحمت الله علیه مبارک امام حاکم رحمت الله علیه مبارک په حواله د خالد بن ولید رضی الله عنه مبارک روایت نقل کوي چې د یرموک په غزا کې د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه مبارک خولي ورکه شو د ګرځېدو وروسته چې پیدا کړ بیا یې وویل چې پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک چې کله عمره کول بیا یې سر مبارک وخرئ صحابه کرام یو پر بل پر لپسې قطار ولاړ و چې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک ویښتان واخیست زه هم ورمخته شوم خو د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک ښایسته ویښتان په نصیب شول هغه مې بیا په دغه خولۍ کې وګنډل د دې خولۍ په برکت چې بیا هر څومره جنګو او غزاګانو ته ورمخته شوی یم هلته به مې نصرت او کامیابي په برخه شول خصائص الکبرى جامع الجمرات امام مسلم رحمت الله علیه مبارک او امام ترمذی رحمت الله علیه مبارک او امام ابو داود رحمت الله علیه مبارک د حضرت انس بن مالک رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک د سر ویښتان د غوږو تر نیمایي پورې ول صحیح المسلم جامع الترمذی سنن ابي داود امام بخاری رحمت الله علیه مبارک د حضرت براء بن عازب رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک ویښتان د غوږو تر نرمۍ سره لګېدل صحیح البخاری امام بخاری رحمت الله علیه مبارک امام مسلم رحمت الله علیه مبارک د حضرت انس بن مالک رضی الله عنه مبارک څخه روایت کوي چې د مبارک د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک ویښتان تر اوږو پورې و صحیح المسلم صحیح البخاری د دې روایتو تطبیق علامه عبدالرحمن رحمت الله علیه مبارک په حواله د حافظ عراق رحمت الله علیه مبارک وایي چې پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک د درې رقمه څڼې جوړولې کله به یې د غوږو تر نرمۍ پورې او کله به د غوږو تر نیمۍ پورې کله به د اوږو پورې وي وصف نبی صلی الله علیه وسلم قاضي عیاض رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د دې روایتو ټکر نشته ځکه چې پیغمبر علیه الصلوة
والسلام مبارک یو څه ویښتان د غوږو تر نیمایي پورې ول او یو څه ویښتان یې د غوږو تر نرمۍ پورې ول او د شاته طرف ویښتان یې تر اوږو پورې ول را رسېدل شفا او بل وجه قاضي عیاض رحمت الله علیه مبارک دا ذکر کوي چې کله به پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د ویښتانو خیال ساتي نو په ویښتانو نو به یې ویښتان د غوږو تر نیمایي پورې ول او یا به د غوږو تر نرمۍ پورې ول خو کله چې به بیا په یو مهم کار اخته و او یا به په سفر کې و یا به یې ویښتان تر اوږو پورې بیا به یې ویښتان تر اوږو پورې ورسېدل شفا او پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک به کله کله د ویښتانو څخه کوڅې هم جوړولې لکه امام ابو داود رحمت الله علیه مبارک ته ام هانیه بنت ابي طالب رضی الله عنها مبارک څخه روایت کوي چې دا مبارک فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د مکه شریف په فتح کې مشکل راغلی و څلور کوڅې جوړې کړې وې ابو الطفیل رحمت الله علیه رضی الله عنه مبارک فرمایي چې په فتح د مکه شریف کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک ما ولیدي زما د مبارک مخ سپینوالی او د شایستو ویښتانو توروالی نه هېریږي علامه عبدالرحمن رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې امام بخاری رحمت الله علیه مبارک عثمان بن عبد الله رضی الله عنه مبارک روایت نقل کوي چې دی فرمایي د ام مسلمه سره رضی الله عنها مبارک سره یو د سپینو زرو د اوبو لوښی و چې په هغه کې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک ویښتان و کله چې به یو څوک ناجوړه یا مریض و یا به تبه و یا به نظر سوی و یا به یو بل ناجوړی و نو ام مسلمه ته رضی الله عنها مبارک ته به یو څوک ورولېږي د هغه مبارک و د اوبو په وجه باندې به الله تعالی شفا ور نصیب کړ علامه برزنجي رحمت الله علیه مبارک او علامه عبدالرحمن رحمت الله علیه مبارکان فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک ویښتان یو مخ ایله او نه یو مخ پیچلی و بلکې ویښتان مبارکان یې په سر کې ایله او په پای کې لږ را پیچلی ول وصف نبی صلی الله علیه وسلم علامه عبدالحی او بن عبدالکبیر کتانی رحمت الله علیه مبارک فرمایي د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک د سر او ژیړي ویښتان د نورو انبیاء او رسولانو علیهم السلام په شمیر ول